ګناګار یم زما دا راز مه ظاهروه پیدا په فاصله کې ظاهرول کې دا شعر به حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه لوی ولی او پیرو د زمونږ د دیوبند د اکابرینو ټولو دا پیرو ځنې بیات کړ مولانا قاسم نانوتفي رحمت الله علیه رشید احمد ګنگوهي رحمت الله ټولو داسې تر اخره پورې ټولو د هغه نه بیات کړو نو دا به چې هغه ماسپوتنې دا شعر شروع کړه په سیده به پرېوته چې ای خدا این بنده را رسوا مکن گر بدم من سر من پیدا مکن یا الله ما مرسوا کوي قیامت پر باندې ماست د دې نو مخلوق په مخ کې بیا ما مرسوا کوي زما ګناهونه معاف کا سره پورې به تخشاندا شعر او دغه تواریخ کی مکتوبات کی نو دا شعر اصلي کې نصوحه مولانا روم چې دا قصص ذکر کوي نو پکې دا شعر ویلې گرمورائین بار ستاری کنی توبہ کردم من زہر نہ کردنی اے اللہ کدا دلما زما مانے پردہ واچے آج دلما راس پٹو ساتھی رسو پہ اخلاص توبہ واسم د هر ګناه نه هر ناکردنی د هر ګناه آینده لپاره زما تا سره وعده ده کوم انسان چې په صداقت سره توبه وکړه نو یاد ساتئ هغه پاکیږي د ګناه نه بالکل نو زما تا سره دا وعده چې زه بیا مطلق ګناه نه کوم دا خو لا یو ګناه چې وړو ګناه به مړ کوم اے عظیم ازما ګناه عظیم توانی عفو کردن در حریم اے عظیم ذاتا تدیر بھی عظیم ذاتے او زمان گناہ دیر بھی عظیم دا او تو توانی عفو کردن در حریم وقت لدی ہوتی تو طاقت لري کہ اسرے پخارگابہ کی دنن زیناو کی گناو کی وچتے عفو کردن چا مجال نشتے چاہو تاکہ سموری دا ما یو گناہ کرد بس اللہ تعالی دادا اخلاص کا دعا منظور کړه هغه هر تلاشي کې دا طرف ته هغه یو ځوانه سره ووت د تاسو تلاشي راونه رسیدله ندی بادشاہ وخت ته چې څلور نو کړي نشم کوله بس دا دې کې دا داسې کارونه کیږي غلاګانې کیږي بدنامي ده او به دې ووته او هغه ځای تلاش په کوم ځای کې د دعا منظور شي او په کوم څنګه کې اته کې چوپړې جوړ کړه او د الله عبادت شروع کو داغه ولی الله د زمانه او یا په کومه ګناه کولا او یا اخر کې هغه د زمانه ولی الله